بیا د قبایلو په نوم باندې پیسې راغلي. دا کیری لوګر بل، دا کولیشن سپورټ فند، دا د امریکای ډالر، دا د دهشتګردۍ خلاف فند، دا د دهشتګردۍ خلاف فند جنګ ول په سیالکوټ کې شوی او په سایوال کې شوی. دا خو زما په باجوړه په وزیرستان او په خرم او په ممندو کې شوی. په دې نوم باندې دا د کیری لوګر بل، دا د کولیشن سپورټ فند، دا د دهشتګردۍ خلاف د جنګ پیسې راوړي. $1 قبایلو ته نه دی ورکړی، ټول یې په پنجاب او په کراچۍ کې لګولي. دا زموږ پیسې دي، موږ خیرات نه غواړو، موږ خپل حق غواړو. د پاکستان په ریاست کې زما حق دی، د پاکستان په قومي دولت کې زما حق دی، په بین الاقوام دی چې زما په مړي، زما په زخمي، زما په اوجه، زما په جومات، زما په باغ، زما په پټي کومه پیسه اخیستې ده هغه زما حق دی چې نه دی یاد کړی. په ګریوان کې به د لاس اچومه. رو دا پیسې زمونږ وي. سیپیک جوړیږي، سیپیک خو چین په غریبو علاقو دپاره جوړي او ته په لاهور کې جوړی، ته په پنجاب کې جوړی. هغه سیپیک د پاکستان سیپیک نه دی، کم سیپیک چې په قبایلو کې دی. هغه سیپیک په د پاکستان سیپیک کې چې په هغې کې انډسټریل زون، اکنومیک زون، ریلوے لاین او موټروے دا په قبایلو کې جوړه شي. نو هغه سیپیک په د قبایلو سیپیک کې کنې داسې سیپیک موږ نه منو. عزیزانو دی پی ټی آی به دا خبره کوله، موږ سره په سټیج ناستو، دا ټولې خبرې به دې کولې. خو چې کله په حکومت کې راغلو نو د دې لیډر په خپله وایي چې څومره غټ لیډر وي نو هغه له پکار دي چې یو ټرن لري. وی لیډر یو ټرن لري، نو د هر څه نه یو ټرن واغسته، نو د قبایلو نه هم یو ټرن واغسته. نو په تېرو 2 میاشتو کې د قبایلو حوالې سره 1% هم پیشرفت نه دی کړی. 1% دا کمی خبری چې زما دې وروڼو کړی. 1000 ارب روپے پیکیج، 3% NFC، 30,000 خاصدار پرتیکول، یونیورسٹی، اسپتال، سی پیک، انفراسٹرکچر، کارخانے، د لوڈ شیڈنگ نه آزاد بجلی، د ګیس سہولت، د نوجوانانو دپاره د کھیل میدانونه، د سپورټس فیسیلیټي. دا خبرې خو به تا کولې. دا خو چې دا قبایل آئینی ترمیم په ذریعه سره خیبر پختونخوا کې مرجر کېده، د اعلان سره شوی چې دا ټول حقوق به ورته ورکوو. په تېرو 2 میاشتو کې قبایلو سره دشمني کړې ده، قبایل یې دیوال سره لګولي دي، قبایل یې نظرانداز کړي دي او دلته وزیر اعلی او گورنر په خپلو کې جنګ کوي او د قبایلو په مال په لوټ مار باندې جنګ کوي او قبایل غریبانان یې دغسې پرېښي دي.